پاک خپل مبارک کتاب کې فرمایي کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون. نو په دغه آیت شریف کې څنګه الله پاک فرمایي چې هر یو انسان د مرګ هغه مزه به اخلي او بیا به دې زمونږ طرف ته راځي. نو دغه مرګ چې دی دا هر یو بې روح انسان ته راتلونکی دی او دا یو حقیقت دی. د دې نه چې دی نه انبیاء کرام نو صحابه کرام او نور مسلمانان هغوی پاتې شوي دي، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هم د دنیا نه پرده کړې ده. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هغه آخري ایام رانږدې شو، نو هغوی په اشارو کې د صحابه کرامو ته او خاص کر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل چې د دې امت ته ذمهواریانې هغه ټولې ول وسپارلې، ځکه چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه پس اولنی خلیفه دی. او بیا فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل، نو هغوی په ژړا شو چې تاسو خو موږ نه پرده کوئ او موږ به څنګه دا غم برداشت کوو. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هغوی ته وفرمایل چې زما نه پس به د ټولو نه اول به ته ما سره ملاقات کې. نو بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د دنیا نه پرده کولو نه پس فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها څه لږ وخت بعد هغوی هم دنیا نه پرده وکړه او هماغه رنګې په جنت کې هغوی سره یوځای شو. کله چې خدای پاک دغه آیات شریف ذکر کړی دی کل نفس ذائقة الموت، نو معلومه دا شوه چې یو انسان هم